کړایي به جوړو خو نه د غوښې او نه د چرګوړي، جوړو به د مشروم کړایي. مشروم که تاسو پیژنئ که نه د دې دومره فایدې دي که نه. اوس خو اسانۍ سره میلاویږي، مخکې به دا نه میلاوېدو. دا غټ سټورونه چې کومې دې کې چې کومه د سبزي ایریا د هغې ځای کې میلاویږي، اسانۍ سره میلاویږي. او نیم سیرم چې تاسو واخلي یو ټایم کړایي ته نه ستاسو 5-6 کسانو دپاره ښه کېږي. دلته اسلام آباد کې دا په 1400 روپۍ کیلو دی او پېښور کې دا په 800 روپۍ کیلو میلاویږي. او خاص کر د پېښور په صدر کې مین دکان دی، هغې کې خو دا په ټایمینګ باندې او ډیټونو باندې لیکلي چې راځي. موږ چې پېښور کې موږ داسې اخیستو نو ګورې دا داسې ګول ګول وي که نه. بس دغه شانتې ما ووینځلو، داسې سرې اوبه نه وي خو ګرم اوبو کې مې ځکه ووینځو ما چې ښایسته صفا شي. څو ځل مې ووینځلو، بس هغې نه پس بیا دا کټ کوي. د دې ځنه خلک سالن خوښوي، ځنه خلک یې کړایي خوښوي. چې کړایي تاسو جوړوئ نو بیا یې کیمې سره جوړه کوئ. خو زه ساده طریقې سره کړایي ښیم، ساده سمپل سي. خو تاسو دې کې کیمه هم اچولی شي. لکه اوس دا دغه چې سره کېږي دا پیاز، دې کې موږ کیمه اچولی شي. دلته ما پیاز یو چوپ شوی وایسو، هغې کې ما چې هغه داسې 2 منټه ووتو د پیازه پوره سور نه و، چې دې کې ما اوږې او ادرک پیسټ واچولو. اوس ورسره دام سور کوم، یو چمچه اوږې ادرک پیسټ مې پکې واچولو. اوس که چېرې تاسو کیمه پکې اچوئ، دې ځای کې پکې تاسو کیمه واچوئ. د ټماټرو دغه نه مخکې پکې کیمه لږه واچوئ، یا پکې سره کوئ، بیا پکې د ټماټرو پیسټ اچوو. نو وګورئ چې بس دې ځای کې دا پیاز او اوږې چې دی رنګ بدل کو، نو بس دې کې به اوس موږ د 3 ټماټرو پیسټ او شین مرچکې د دې مې پیسټ جوړ کړو، دا مې پکې واچولو. او اوس به دا مساله چې دا به موږ ښه پخوو. دا به داسې نه کوو چې بس لږه شانتې موږ پخه کوو پرېږدو، نه، دا به موږ ښه ښکلې پخوو چې ښه دغه شي. او دې کې ما واچولو سور مرچکې نیمه چمچ، د سالن مساله 1 چمچ، او کورکمان لږ شانتې او ګرمه مساله مې پکې واچوله. مالګه حسب ضرورت پکې واچوئ. بس مکس یې کوئ او کېږدئ پې ډکن. امره تاسو که چیس کوئ او که پیس کوئ او که خشخش والا پیس زما غوندې کوئ اوس کوئ. نو بس وګورئ دې ځای کې دا مساله چې ده د دې تقریبا یو ځل منځ کې ما کتل یم به 15 منټه یې پوره شو. نو چې 15 منټه یې پوره شي بس دا مساله اوس ښه ښکلې سره شوه د کړایي په طور باندې. اوس به دې کې مونږ واچوو مشروم چې مونږ کټ کړي ایښي وو. نو اوس به پکې دا مونږ سره کوو، داسې نه چې بس خالي به پکې مکس کوو، نه سره کوو به یې مونږ. تاسو ته ما ویل که چېرې تاسو یې خالص کړایي غواړئ نو تاسو هم دغه شانتې کیمه پکې پیله سره کړئ، بیا پکې مشروم دې ټایم کې واچوئ. نو بس اوس به چې دی د دې مونږ دلته کې دومره بنایي کوو لکه سره کوو به یې که نه چې 3 نه 4 منټه شي د دې سره. دې کې دا سره کول مقصد زمونږ دا یي که نه چې دې کې دا مساله نه د دې دا خوند په سبزي که غوښه یې سي هغې کې ښه ننوځي. نو چې خوند یې پکې ننوځي او بله مساله خپله خوشبو هم پرېږدي، نو بیا به کټوۍ ولې نه وي مزېداره کټوۍ، خو به خامخا مزېداره وي. نو بس وګورئ دې ځای کې چې دی کافي ټایم یې مانه واغستو سره کولو کې، دې سره زه لګیا وم، ما اخوا اوړه هم واغږله. نو بس دلته وګورئ مشروم چې دی هغه سور شو، دې کې ما اوس اوبه واچولې. اوبه چې دی تاسو په خپل اندازه پکې زیاتې کمې اچولی شئ. لکه تاسو وایئ چې لږ نرم وي نو نرم یې جوړ کړئ. او دا مشروم چې دی دا سوپ کې ډېره مزه کوي، چې سوپ جوړ کړئ که نه. ښه دلته ما پکې د دنیا ډنډکې ور واچولې. دنیا زه ټوله نه ور اچوم، دا زما عادت دی، زه دنیا ډنډکې هم نه لړه کومه. بس دا نیمه دنیا د سرونه مې پکې واچول، نونه مې پرېښوه. اوبه پکې تاسو لږې زیاتې هم اچولی شئ. نو دلته منځ کې ما چې یو ځل وکتو بیا مې وکتو دې ځای کې اوس تیار شو. دا ما څونه ټایم پوخ کو، دلته کې دا ما 15 منټه پوخ کو په نري ګیس باندې. 15 منټه کې دا ښه ښکلې نرم شو. او که تاسو وایئ چې نه دا داسې شانتې ټینګ ته خوند نه راکوي، خیر دی نیمه پیاله اوبه پکې واچوئ، هر چا خپله خوښوي. خو ما د کړایي په صورت کې پخولو او تاسو دې کې اوبه واچوئ دا د سالن شکل اختیار کړي. نو مزېدار مشروم کړایي شوه تیاره. اوس راځئ چې دې سره جوړه کړو د مستو والا تړکه. مستو تړکه خو هسې مې زه ډېره زیات هر څه سره جوړوم. لږ شانتې اویل واخلئ غوړي، هغې کې نیمه چمچه زیره واچوئ. زیرې سره ډایرکټ مرچکي ور واچوئ. ما مرچکي خوا نه خوا لټول، هغې کې زیره رانه سره شوه. او سره مالګه هم دې ځای کې واچوئ. تاسو زه اکثر داسې جوړوم، خو داسې راباندې هلته نه یو اواز راله وکړو شاته نه، هغې سره هم لګیا وم. نو وګورئ چې کله دا مرچکي او دا زیره سره شي نو ګیس به بند کړئ. نو دې کې به تاسو نیمه چمچ د سالن مساله واچوئ. که د سره نه خیر د سره مرچکي پکې نیمه چمچ واچوئ. لږ شانتې کورکمان وینې ماسته مې ور واچول، خو ګیس بند دی، ګیس لګېدلی نه دی. که ګیس مو ولګول دا ستاسو دې مستو نه به شملې جوړې شي، وړانده چرګه به تیاره شي. بس مالګه پکې واخلئ واچئ. او دنیا چې هېره نه کوئ، دنیا د دې لا خوند مزه کوي. واخلئ 2 ډیشونه مزېدار